ناخمه که چیرې په دا وله سره موږ خواهشات ډېر دي هغه صاحب نارینه وایي زما دي ضرور بس ښه موبایل یې ښه ګاډی یې ښه ژوند یې ښه کپړې دي ښه کور دي هر یو دا غواړي او زنانې خوندې وایي زما دي که 3 جوړې یا 10 جوړې دي او که 10 جوړې یا 15 جوړې دي دغه رقم خواهشات چې کوم دي که ماشومان مې ګرده موږ په خواهشاتو پسې روان یاره خبره داسې د مفتي صاحب که په ډېرو کالیو کېدلی په ډېرو موټرانو موبایلانو کېدلی نو په کار دا و چې هیڅ یو مالداره خو سړي خودکشي نه وای کړې صرف غریبانو به خودکشي کولې ته اوس هم دغه شرح راواخله د خودکشي په دې کې د مالدارو خلکو مطلب حصه چې د هغه زیاته ده دومره شانداره موټر دی شانداره بنګلت ده شانداره کاروبار دی شانداره خوندور زامن دی خو د دغه زامنو د لاسه بیا دی خودکشي چې د هغه وکړي نو دا ضروري نه ده چې زما موټر دی اعلی دغه زړګی دی مطمئن یې په خیامه کې والله بیا به ښه خوند کوي ته ورسه وګوره دا کوچیان دي په سپېره ساره کې خیمه درولې ده حیران به شي چې خدایه دا څنګه سهار کېږي څنګه ماښام کېږي تر ما او تا جوړ هم دي روغ هم دي په خندا هم دي خوشحاله هم دي او په صحت باندې هم خو بس خبره دا د کالي به څه کمزوري خبره دا دغه کور به څه کمزوري حضرت حسن بصري صاحب فرمایي زه د پیغمبر علیه السلام مبارک حجرې لره ورغلم زه لا ځوان سوی نه وم امون عبدالحق صاحب فرمایي دعوت حقي وایي زه چې ورغلم د پیغمبر علیه السلام چې کومه حجره مبارکه و دا چت یې نه دی وایي زما سر ورسره لګېدی جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم په دا ځای کې ژوند تېروي تر ګرد کائنات محترم او مکرم ځای چې دا د پیغمبر اسلام حجره مبارکه وله نن دی پکې دفن دی نن هغه دی چې هغه روضه بلل کېږي ما ورته سلامو لره علیده ورځو نو که په بلډونګو خوشحالي وای باید چې ګر جهان چې روپۍ لري هغه په خندا وای غریبان ټول عمر په ژړا وای دا غریبان چې کومې خنداوي کوي دوی چې کومې خوشحالۍ کوي والله کې مالداره خلک تصور وکړي غریبان دا د زړه م خاندي د خولې م خاندي مالداره خلک خالي په خوله خاندي د زړو یې وینې څاڅکي